السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو د انجمن تاجران نو شرکین پلیټ فارم نه وکیل خان استعفا ورکا او دا غټ خبر دا تاسو ته د مونږ په دې پیجونو باندې سوشل میډیا پلیټ فارم باندې را رسیدلې دي نو ما دې حواله سره یو څو خبرې کولې انجمن تاجران نو شرکین کې کم چې متحرکه ټول مرګري متحرکه دی الله دې لري او تیر څه وخت نه چې مونږ ګورو وکیل خان د دې کوم تګو دو دی د دې چې کوم اندازې سیاست دی د تاجرانو پلیټ فارم باندې د دې خبره ده نو هغې ته نه صرف مقبولیت حاصل دی بلکې ډېر دبنګ انداز کې په هره موقع باندې پلیټ فارم باندې جنګ کړی دی خبره کړې ده او هر ځای کې پیشي هغه که د مصیبتونو او آفتونو مسله وي او هغه که انتظامیه سره مسایلی لږ ساعت مخکې تاسو به کتلي چې هغه د خپلې ذمهدارۍ نه استعفا ورکا او د دې حوالې سره بیا ما معلومات وکړو د انجمن تاجران چې کوم دننه حلقې دي دکانداران دي لوی تنظیم دی او لوی بازار دی نو اسبابو کې غټ سبب دلته جی تیرو ورځو کې چې کوم احتجاج د خواجه اسراو خلاف شوی نو هغې کې ټول نو خار عام ولس تاجرانو خبر چړ کر حصہ خشتي وه او تنظیم دې ټایم کې نور عهدیداران هغوی رستو شو بیا په شاته لاړل چې مونږ دا احتجاج د خواجه اسراو خلاف نور نه کوو نو په دې باندې باقاعده میټینګونه شوي دي او نن فاینل میټینګ هم شوی دی چې هغې کې اکثریت چې کوم پلیټ فارم تاجرانو ذمهدارانو نو هغوی دا د احتجاج نه انکار وکړو نو بیا د دغې نه پس د وکیل خان صاحب د هغه دا وینا ده چې زه به خپل سیاست او خپل کار هغه جاري ساتم او به هر حال د انجمن تاجران پلیټ فارم استعمالول دې ټایم کې زما دپاره موضوع نه دي او عوامي انداز کې بدلته کې مونږ د سماجي برایانو خلاف د تحریک آغاز کوو دا ډېره غټه خبره ده چې مطلب مختلف قسمه سماجي برایانې دي په دې نوښار کې او بیا په بازار کې دلته مسایل دي نو د وکیل خان صاحب دا اعلان دا ځان له یو زلزله ده نیوی استعفا هغې په تاجر حلقو کې عوامي حلقو کې یو زلزله راوسته او بل چې کوم ملګرو سره هغې خبرې کړي دي لکه د هغې چې کوم موډ دی د دې دلته کې چې کوم فرض کړه خواجه اسراو مسله ده او که نورې سماجي برایانې دي بازار مسایل دي نو په دې باندې کولو انداز کې په هغې خبره کوله او هغې حوالې سره رایام ما هموارول او عوامي سپورټ باندې په دغې باندې احتجاج کول دا یو غټه خبره ده زه به د خواجه اسراو متعلق یو خبره وکړم مونږ بطور مسلمان بطور انسان د خواجه اسراو احترام کوو دا د الله تعالی مخلوق دی او الله داسې تخلیق کړی دی نو دا سوال چې که څوک د دین نفرت کوي دی ته په حقارت په نظر ګوري نو انتهایی غلط کار به کوي او صرف د نفرت په بنیاد باندې لا د دې کمی د تخلیقي کمی په بنیاد باندې چې کوم الله تعالی دی کې کمی اچولی دی او د دې په بنیاد باندې څوک خبره کوي نو دا انتهایی جرم هم دی ظلم هم دی زیاتې دی خو زه د بنګ انداز کې دې سره دا خبره مې اټکو چې که په دې آړ کې په دغه کپړو کې په دې نوم باندې د معاشره کې یو ډېر لوی بګاړ هغه چالو وي بیا په دې آړ کې که یو سم سړی راځي او هغه ځان نه شي میل جوړوي بیا که دې آړ کې په دې شکل کې په دې کپړو کې د انډیا نه او د کراچۍ نه لا د بل ښار نه نامعلومه کس دلته راځي چې خاندان مکمل ګمنامه ژوند تېروي که نه دي چې د افغانستان دی د سوات دی د بل ځای دی خو هلته یې ځای نه دی معلوم او دلته په حساس ځای کې پروتي او دغه ویر اباؤټ مطلب د دې پته نه لګي چې دا څوک دی د اصل کار څه دی او بیا په دې آړ کې که جرایم پیشه عناصرو مدد کیږي بیا که په دې آړ کې د ریاست خلاف څه داسې سرګرمیانې جوړیږي چې کوم نن سبا کوم صورتحال دی او دا سکرینینګ تم تیار نه دي چې مونږ هیڅ قسمه خبره هغه نه برداشت کوو نو دا ډېره د سوچ خبره ده زه دا هم وایم چې
مطالبه کوم چې دلته کې څومره خواجه اسرا دي نو د هغوی ته دې د احترام په نظر وکتی شي، احترام دې ورله ورکړی شي. خو که د چوکاټ نه باروځي او بیا داسې طریقې که د بار نه دلته کې کسان دي د هغوی څه معلومات نه کېږي او دا د مختلفو مسایلو سبب جوړیږي، نو د دې حکومت له سکرینینګ پکار دی. ما په دې باندې مخکې خبره کړې ده چې کم از کم دا پته پکار ده چې یاره دلته کې یو کس پروت دی، د کوم ځای دی، د کوم ښار دی، او آیا دا رښتیا شیمیل دی، خواجه اسرا دی که نه. خواجه اسرا یې ځان نه جوړ کړی دی. پېښور های کورټ د نوخار خواجه اسرا د ضلع بدرۍ خلاف یو دغه کړی، مطلب د احکامات جاری کړي دي چې دلته نه به دی د نوخار چې کوم خواجه اسرا دي نو انشي ضلع بدر کې دی. دلته کې د تاجرانو حلقې، د وکیلانو حلقې دا سوال اوچتی چې دا خو د نوخار که دلته کې څوک د نوخار وي او هغه دلته پروت وي نو نوخار نه خو هېچا د نوخار یو خواجه اسرا نه دی ویستی، خو که د نورو ښارونو نه لا د نورو ملکونو نه راځي او یا په داسې حساس ځای کې پراتی نو دې باره کې د تاجرانو کې دننه داسې حلقې شته، عوامي حلقې شته، مذهبي حلقې شته چې د هغوی موډ هغه ماته خطرناک ښکاري او راتلونکي وخت کې باقاعده دلته کې د دې خلاف بھرپور طریقې سره نه صرف اواز به راوچتېږي بلکې عملي طور باندې به داسې خواجه اسرا چې هغه ډومیسایل د نوخار سره نه دي، لا د دې د نږدې علاقو سره هم نه دي او شناخت یې نه کېږي، معلومات یې نه کېږي او هغوی څه کوایف حکومت سره هم نشته، نو د هغوی ډېرې بندولو دپاره دلته باقاعده د مختلف پلیټ فارم باندې تاجرانو کې، وکیلانو کې، مذهبي جماعتونو کې او سماجي تنظیمونو کې د حوالې سره مشاورت شوی دی.